السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال سفيان بن عيينة رحمه الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميزانا به يوزن الأعمال والأقوال فما وافق فهو حق وما خالف فهو رد الله رب العالمين أحكم الحاكمين يكون بادشاہ يكون زبردست هذا رب العالمين يكون كائنات خالق ومالك ومدبر له هذا رب العالمين إذا عقيب ذاتك وصفاتك وأحكامك ليس شريك مشترك هذا رب العالمين تلاقي صفاتك وصفات فعال لما يريد الله رب العالمين تزواري سرق جواري زوج جواري جاسر جواري مكولشي لقد الله سبحانه وتعالى صفاتك وصفات لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله جزكي وسرق جكي جاسر جكي زوج جكي داعي زوج تبوس مشكولة وهم يسألون لا مكلف مخلوق جزوم الدين والتبوس كي خامخا شنك الله سبحانه وتعالى تبوس مشكولة ذكى الله سبحانه وتعالى فما ولا يخاف عقباها تحت الكادئين أنجامنا الله سبحانه وتعالى يريدنا ولي لا معقب لحكمه لا الله نفيسروس تعقيب مشكولة لهذا لا يخاف عقباها ما مقربه ما ظلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله رب العالمين طرفا ذكر وقرون رحمتنا نبي جاء من دا الله ذات دا الله صفات دا الله أسماء أو دا الله أحكام لا تخوض لي هذا الله يوم تركيب من تخوض لي شفاقي باندي بروسرا من دا الله رحمت أو بجنة مساعد كيديشو أو هذا الله يوم تركيب لا تخوض لي يكون دا أغيني اجتنابكو
दे मुस्तरशी आयत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला यो अमर कई और बल नहीं कई। अमर के अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाए इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ए दुनिया मखलूका दा हर चाहत खिताब दे मोमिन और काफिर को होता कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह जी द आसमान ना ज़शरा लेगले दे नाज़िल करे दे दागे ताबेदारी कई वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। दमा अंज़ल अल्लाह ने सिवा दहित शी ताबेदारी मकोई। इत्तबिउ अमर वला तत्तबिउ ज़ालिम। वल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाई क़लीलन मा तज़क्करून। लाज़िम अटल फैसला दे जो कई मकोई ताबेदारी कई दमा अंज़ल अल्लाह ताबेदारी मकोई दे गैर दमा अंज़ल अल्लाह दा अटल फैसला दे। वो ब्या हम खल एर कम बंदों में चाहता मां मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ दा अहले हदीस व मसलक ला मसलक द रहमत और दोस्ती और शफकत दे और मुखालिफ के बार दुआ दे जे अल्लाह संग चिता ममत हिदायत करे दे द किताब और द सुन्नत दे अल्लाह ते मोर खल्क कौम की नुमदाओ जे अल्लाह नुम कलिमा बूचली आबीद मानज़ल अल्लाह ताबीउ करते दे अल्लाह नुम स्ता मखलूक जी कम दे काफिर दे को मोमिन दे दास्ता ताबेदारी दा अहले हदीस दुआ दे खालिक बिलहिदायत व गुफरान कि अल्लाह तवत हिदायत की और तवत बख्शिश की। सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब यूज़न अल-अमाल वल अक़वाल बिही। अमाल और अक़वाल बिना चित्त से कई हाला और चित्त से कई तहारा दा टोल तलेले कीगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूबी बांधी तलेले कीगी। फमा वाफ़क़ हुवा हक़्क़ुन। कम खबरा कम अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कौल द फ़िल सरा बराबर शिबहा हक़ दे वमा खालफ़ फहुवा रद्दुन। कम खबरा कम अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कौल और द अमल ना खिलाफ भी नाग मरदूद दे। मां मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ द दुनिया दारुल दे हर यो इंसान बल घट और तावान ता सोच कई यो कारोबार कई या यो ज़ाय तज़ी या यो खबर कई या यो सड़ी सर दोस्ती कई या यो सड़ी सर पार्टनरी कई मावदा सोच कई कि बदी की जुमात पर फायदा दे और जुमात पर नुकसान दे। फायदा भी आगे इक़दाम कई और तकलीफ और ज़रर भी आगे ना रुसकी बशाकी जदा सुदा यो
چې کوو یو کوم طرف ته چې روان یو دا زموږ ګټه تمامېږي او که زموږ ضرر باندې تمامېږي. د ټولو نه مخکې د ټولو نه لویه فایده دا ده چې اتباع د سنت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري سره د یو انسان ایمان صحیح کېږي. ایمان الله فرمایي وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. ایماندار یې ځان ته مؤمنان وایي نو تاسو د الله اطاعت وکړئ او د رسول اطاعت وکړئ چې ستاسو دا ایمان کامل شي، ستاسو دا ایمان صحیح شي. د ایمان د صحت، د ایمان د کمال دا فائدہ ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري وشي. دویم ایمان کاملیږي لکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله سبحانه وتعالی په خپل ربوبیت باندې قسم کوي دا کم خلک چې دعوه د ایمان کوي د دوی ایمان تر هغه وخته پورې کاملېږي نه، تر هغه وخته پورې صحیح کېږي نه، تر هغه وخته پورې الله ته مقبول نه دی تر څو چې دا فیصله کوونکی ونه ګرځوي محمد صلی الله علیه وسلم. فيما شجر بينهم باغ شخړو کې، باغ قضیو کې، باغ کارونو کې، باغ جګړو کې چې کوم د دوی منځ کې را پیدا شي هغې کې چې دا حکم ونه ګرځئ، دا فیصله کوونکی ونه ګرځئ، ستا سنتو ته رجوع ونه کړي، د الله کتاب ته رجوع ونه کړي، تر هغه وخته پورې دوی که دعوه د ایمان کوي نو هم حقیقت کی مومنان. ابن قیم رحمه الله فرمایي د ایمان دعوه خوار سړی کوي، رخا کې خوشحالي کې تنګي ورباندې نه راغلی، مصیبت ورباندې نه راغلی، امتحان ورباندې نه راغلی، هر یو سړی وایي چې زه مؤمن یم. د ایمان پته هله لګي چې یو سړي باندې امتحان راشي. که امتحان کی پاس شو وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمه بكلمات فأتمه. ابراهيم عليه الصلاة والسلام باندې الله سبحانه وتعالى په یو څو خبرو باندې امتحان وکړو نو الله وایي فأتمهن په دغه ټولو سوالونو کې هغه کامیاب شو. ایمان سره د ابتلا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. بیا چې څه فیصله ته وکړي دا فیصلې په مقابله کې په نفس کې چې کوم دی هېڅ خفګان هېڅ تنګي محسوس نه کړي چې بس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي زما په ایمان دی. دا صحابو ته الله پاک ولي رضی الله عنهم ورضوا عنهم دا ځکه كانوا وقافا على کتاب الله. صحابو ته به چې کوم د قرآن کریم په یو حکم کې یو آیات ورسېدو یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث ورسېدو بس په هغې باندې به وکړو که د هغوی تاوان به او که د هغوی ګټه به دا کتاب او سنت نه دی خوا
اتباع رسول سره دا الله سبحانه وتعالى محبت حاصلين كڅوک دا غواړي چې زما د دې د الله محبت حاصل شي هغه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب الله فرمایي قل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلان كدي مخلوقتا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كچت تاسو د الله محبت غواړئ چې تاسو مینه الله سره پیدا شي الله مینه تاسو سره پیدا شي نو فاتبعوني زما تابعداري وکړئ نو يحببكم الله الله به ستاسو سره مینه وکړي ستاسو سره محبت یوازې مینه او محبت نه ويغفر لكم ذنوبكم تاسو چې کوم کوتاهیان شوي دي ګناهونه درته سرزد شوي دي هغه به الله سبحانه وتعالی تاسو ته بخشش درېیمه خبره چې موږ هر یو سړی دا وایو چې الله په ما باندې رحم وکړي الله په ما باندې رحم وکړي زما په مور پلار باندې رحم وکړي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي ای زما بندګانو که تاسو زما رحم غواړئ زما د رحم مستحق کېدل غواړئ نو څه چل وکئ وإن تطيعوه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله اطاعت وکئ د رسول اطاعت وکئ نو په تاسو باندې به رحم وشي او که ته ډېر وایي چې الله په ما رحم وکړي الله په ما رحم وکړي او کار دې د الله او د رسول نه خلاف وي کله پنځمه خبره هر انسان دا غواړي چې الله ما ته هدایت وکړي هدایت داسې لوی شی دی چې الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې په موږ باندې د مانځه په هر رکعت کې دا فرض کړی دی چې اهدنا الصراط المستقیم يا الله مونږ ته نیغه لاره وکړي یا الله مونږ ته هدایت وکړي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وإن تطيعوه تهتدوا تاسو هدایت غواړئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اطاعت وکړئ د محمد صلی الله علیه وآله وسلم تابعداري وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې راشئ او روان شئ نو تهتدوا هدایت به ومومئ او که د هغې اطاعت نه وي د هغې تابعداري نه وي نو بیا هدایت نشته وإن تطيعوه تهتدوا شپږم فائدہ دا ده چې هر یو انسان دا غواړي چې دنیا کې زه کامیاب شم آخرت کې زه کامیاب شم نو الله سبحانه وتعالی موږ ته د کامیابی لاره ښیي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون مؤمن حق ده د مؤمن وینا ده کله چې الله او د الله تعالی رسول طرف ته وبللی شي راځئ دا شخړه دا خلاف الله د الله د رسول په وینا باندې د هغې په شریعت باندې فیصله وکړو نو هغه مؤمن څه وایي ان یقولوا سمعنا واطعنا
کامیابی دې ته نه وایي چې په وګړو کې پاس شي کرسۍ درته میلاو شي رتبه درته میلاو شي تنخواه دې زیات شي کامیابی آخرت کامیابی الله فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز څوک چې جهنم نه لرې کړی شي او جنت ته نه نږدې شي بس کامیابي دا دی دنیا کې چې موږ کوم شیونو ته کامیابي وایو هغه کامیابیانې نه دي کامیابي دخول د جنت دی او نجات د جهنم نه دی ومه فائده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اطاعت سره موږ ته جنت حاصلېږي موږ هر یو د الله نه جنت غواړو نو د جنت ته د تلو جنت د مستحق کېدو یکي یو لاره ده هغه دا چې د الله او د الله تعالی د رسول اطاعت وشي الله سبحانه وتعالى فرمائے ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم چاچ دا الله دا الله دا رسول اطاعت وکړو نو يدخله الجنة الله سبحانه وتعالى بده داخل کی جنات تجري من تحتها الانهار داسې جنتونو ته چې لاندې به نهرونه وهي او دا یو څو ورځې دپاره لکه د مېلمه غوندې به نه وي خالدین فیها همیشه به یې الله فرمایي چې کامیابي ورته ذلک الفوز العظیم دا کامیابي هر انسان دیو نیک سړي سره وای الله مې تا سره په جنت کې یو ځای کړي د هر چا دا تمنا وي چې دغه نیک سړي نه بره چې کوم انبیا دي صالحین دي شهدا دي د هغوی سره زما رفاقت حاصل شي هغوی سره په جنت کې ملګرتوب حاصل شي صحابه کرام رسول عمرو بن سلمہ رضی الله تعالی عنه فرمایي یو وار ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغې د اودس اوبه مسواک جانماز چې کوم د هغه ضروريات په هغه وخت سره وو را مې وکې مې خورو دو په دوی ما ته وویل چې وغواړه څه غواړې عمرو بن سلمہ وایي چې مرافقتک فی الجنة د الله رسوله ستا ملګرتوب جنت کې غواړم بس ما نور څه ارمان نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وایي او غیر ذلک د دې نه علاوه کوم وایي یو کاروبار دپاره سنټر پکار دی خو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویل شو چې مرافقتک فی الجنة جنت کې ستا ملګرتوب هغه ورته بیا وایي چې غیر ذلک د دې نه علاوه دې څه پکار هغه وایي نه بس همدغه مې پکار الله سبحانه وتعالى فرمایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا چا چې د الله اطاعت وکړو د رسول اطاعت وکړو هغه به انبیاء سره صدیقین سره به شهداء سره به صالحین سره به وحسن أولئك رفيقا
فائدې دا مختصر ما یو څو فائدې ذکر کړې ځکه چې وخت هم کم دی اوس درته هغه ضرر نه هغه نقصانات درته ښیم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې څه نقصانات دي د ټولو نه لوی نقصان دا دی چې انسان کافر کېږي الله فرمایي قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين دا الله اطاعت وکړئ او د رسول اطاعت وکړئ که تاسو د الله او د رسول اطاعت نه مخ واړوئ نو الله کافران نه خوښوي دا تولي د الله او د رسول د اطاعت نه د هغې د فرمان نه دا مخ اړول دا څه شی دی دا کفر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایي د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم یو روایت کې لظللتم راځي او بل روایت کې لکفرتم که د خپل پیغمبر خبره تاسو پرېږدئ نو ګمراه به شئ که د خپل پیغمبر خبره پرېږدئ تاسو کافر به شئ د ټولو نه لوی نقصان دا دی چې انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پرېښودو سره انجام یې څه شی وي کفر بل انسان په منافق کېږي د پیغمبر د اطاعت پرېښودو سره انسان په منافق کېږي الله پاک فرمایي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا کله چې دوی ته ووایي راځئ د الله حکم ته د رسول حکم ته منافق دا کار دی چې هغه به کوي ستا حکم طرف ته به نه راځي ستا وینا ته به نه راځي خپله شخړې ته فیصلې به په تا باندې نه کوي بله نقصان دا دی چې د انسان اعمال ټول بربادي الله سبحانه وتعالى فرمایي وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم دوی مخالفت وکړو د پیغمبر د سنتونو بعد ما تبين لهم الهدى پس د دې نه چې هغوی ته سنت معلوم شوی چې سنت دا دی د پیغمبر طریقه دا دی بیا هم د هغې نه مخ واړئ د هغې مخالفت وکړي نو دوی نه الله ته ضرر رسولی شي نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ضرر رسولی خو نتیجه به دا وي چې عملونه به یې ټول برباد شي حبط د اعمالو په شرک سره او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته الله خطاب کوي لئن اشرکت لیحبطن عملک که تا هم شرک سرزد شي ستا اعمال به هم برباد شي مثال ته وایي چا چې د پیغمبر مخالفت وکړو بعد ما تبین له الهدى سنت معلومېدو نه وروسته الله ته هېڅ ضرر نشي رسولی رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی خو عنقریب دوی اعمال به برباد شي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت سره یو سړی ټوله شپه ټوله ورځ عمل کوي خو عمل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وینا نه مخالف وي نو په هغې سره
فهو رد چا چې په دې دین کې داسې یو نوی کار پیدا کړو چې هغه د دې دین نه نه وي نو هغه مردود دی بل روایت کې د عائشې رضی الله تعالی عنها نه دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې یو عمل وکړو خو زمونږ د سنت مطابق نه وي نو هغه مردود الله سبحانه وتعالى هم فرمایي واطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا اعمالكم دا الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي ولا تبطلوا اعمالكم خپل عملونه ما بربادوي عملونه ما بربادوي ځکه چې رسول په مخالفت سره چې کوم دی عملونه بربادي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي مثالونه د دې کتابونو کې ډیر دي خو زه درته یو دوه واقعات د خپل ځان ښیم ما تېر شوي دلته یو ځای دی چې کاله راکوي میره ورته وایي میره هلته یو زه زما یو ملګری و لاړو امینه مو ویلو بس جرم هم نه وکړی په هغې باندې مونږ سره داسې
عمل وکړو چې په دکو باندې چې ما نو ایستلو یکدم چې کوم دی نو دې بلو ته ښځې او نر سره د ډاکټر راغله او موږ سره یو ملګری و د هغه علاقې هغې موږ په یو څو چې کوم دی نو وایستلو دا کوم د هغه ځای ملک و هغه شل ورځې مخکې چې دې واقعه چې لوري کمټۍ ته لاړه أصيبهم فتنة بل یو ملګری و عالم و پنجبیری عالم و زمونږ کلیوال هغه ما ورځ خپل جماعت ته جمعې مانځه له بوتلو هغې نه وروسته هغه وایي دا ورځوالي چې وویل شو دا خلک داسې وبنګېدل لکه ورځماته ته چې راښته هغه ته یو څه مچان هغه ته چې ناست دی چې پر سره وبنګېږي هغه څه وبنګېدل استحضار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پورې حکومت و هغې هم دوه میاشتې نه دي تېر شوي چې ښځه چا ورته أن يصيبهم وإن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یو واقع نور هم زما شته دي خو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ